Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم الله الرحمن الرحیم. سمو د وړاندې مونږ ته په تنګي تاڼه کې چې کوم دنو یو دوه رپورټونه شیو. یو چې کوم دنو حبیب الله ولد اعتبار ګل ساکن تنګي، یو نواب علي ولد عباس خان ساکن ترغو یوسف بابا. دوی رپورټونه کړیو چې دینا موټر سایکل چې کوم دنو چا بوتلی دي او سړی معلوم نه دي چې چا بوتلی د دې په دې راپورټونو باندې مونږه مقدمه درجه رسولې او په دغه مقدمو باندې په دغه کیسونو باندې زمونږه آر پی او سیب او ډي پی او سیب شاسده او دوی چې کوم سخت اکشن واخیست او د دې موټر سایکلو د برآمد کېدو او د ملزمانو د گرفتاری ټاسک چې کوم دی نو د اس پی انویسټیګیشن په نگرانۍ کې یو ټیم جوړ کړ چې دغه ټیم د شپو ورځې مهنت ثمرات دو چې دوی کې ملزمان درې کسه طاهر ولد مدد خان ساکنه برازی تنگی، موسی خان ولد محمد علم ساکن گلباغ تنگی او سلیمان ولد امین الله ساکن برازی تنگی. دا درې ملزمان ونیولې شول او د دوی د قبضې نه چې کوم دی دوی په نشاندهۍ باندې 11 موټر سایکلې برآمد شوې چې 15 پکې چې کوم دی نو هونډا 125 دي او شپږ پکې چې کوم دی مختلف قسم 70 سی سی موټر سایکلې برآمد شوې دوی په نشاندهۍ باندې. دې سره سره د دوی نه دوران تفتیش چې کوم دی نو د هغه سړي د نوم پته هم ولګېده چا به چې کوم دی نو د غلا موټر سایکلونه د نمبر چې کوم دی هغه ګرینډر کولی انجن او چیسس نمبر به ولا چینج کول او په دې باندې بیا چې کوم دی نو خپل نمبر والی هغه ملزم چې کوم دی نو سره د ګرینډر استاسو د وړاندې او هغه نمبر چې کوم به په لګولې هغه استاسو د وړاندې دي هغه سره هغه ملزم گرفتار شو. دینه چې کوم دی نو باقاعده تفتیش وشو او ان شاء الله مزید د موږ کسټډي رښتې د دینه به مزید انکشافات کیږي چې دا موټر سایکل د کم زینا راپورټ کړی دي او دلته چې کوم نو 50 چا باندې به خرڅول نو هغه کسانو هم ته انکشافات ان شاء الله کیږي. جی صحیح. डी पी ओ से डी एस पी से دا د دې تاثیر تنګي ایریا کې ولا دا ګروپ چې کوم دی نو دا درې څلور کسه چې کوم مونږ نیولې دي نو دا خو تقریبا هم د دې ځای اوسیدونکي دي خو دا موټر سایکل چې کوم دی نو مختلف علاقو نه به دی را سرکه کولې او بیا دې ځای کې مختلف ایریاګانو کې دی چې کوم دی نو دا خرڅ کړي دي او خپل روزګار شروع کړی. دا راته وایي چې د موټرسایکل نه علاوه نور څه غلا کې ملوث دي یعنې لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د دوی دپاره موږ کسټډي رښتې ده او انشاءالله مزید انکشافات متوقع دي چې دوی نور څه قسم دوی نه دغه کېږي نو وقتاً فوقتاً به موږ بیا تاسو ته وړاندې کوو. ډي سي پي صاحب راکم کچ بدینه دا نمبر ریموو کول هغه خلاف تاسو کاروایی کړې ده؟ بالکل لکه څنګه چې د غلا مال اخیستل د غلا کول جرم دی دک شان دي چې کوم دا ځان ته یو جرم دی چې ته یو ګاډي چې اساس نمبر انجن نمبر ګرینډر کې او بیا غي باندې چې کوم نوی نمبر چړاوي نو دا چې کوم دوی سره په جرم کې مکمل طور شریک دي او ان شاء الله د خلاف چې کوم هم کاروایی روانه ده. ډي سي پي صاحب دا کومه دا یقینا چې د تنګي پولیس دا یو غټه کارنامه ګڼل کېږي دا څه مخکې نه تاسو ته چې دینو اف آی آر شوي دي چې دلته کې شکایات راغلي چې داسې کسانو چې موږ موټر سایکل پټ شوي او دغه کسانو موټر سایکل چې برآمد شوي دي خو نه دا څوکشته خو نه دي او الحمدلله لکه څنګه چې تاسو ته مونږ ووایي چې مونږ ته چې کوم دا شکایت موصول شو په دې باندې زمونږ ډي آی جي صاحب او ډي پی او صاحب دوی چې کوم سخت اکشن وشته او په دې کې چې کوم ټیم جوړ کړ نو دغه مقدمو کې باقاعده د غینه چې کوم موټر سایکل سرکشي وي ناغت نه بالکل برآمد شي. دغه کسانو د دې 10 کسانو چې تاسو سره چې هغوی موټر سایکل پټ شي وي هغوی ته تاسو پیغام ورکوي چې هغوی تنګي تانه تر چې تاسو سره رابطه وکړي دا بس څنګه غواړي؟ زه ټول خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم یو قومانه پیغام زمادار چې برای مهرباني تم سره چې موټر سایکل ګرځي نو دې د خپل موټر سایکل کا چرته ودرې سکار پس نو دې دا نه و چې بس زه روز خپل موټر سایکل به بیا بوزم عموما دې غلو ته چې کوم موقع دغه ته په لاس ور دي چې دې موټر سایکل چابیم پکې پری دي او خپل موټر سایکل پری دي نو دې چې کوم دا غلا دغه موقع عمومي او دې دا موټر سایکل ټیفټ کی دغه نه سرکې کی زما چې کوم دی نو د نورو علاقو خلکو ته دا پیغام دی د چانه کوم موټر سایکل تلی وي چې هغه تنګي تانه سره رجوع کی چې دا هغه موټر سایکل پکې وي
نو ان شاء الله باقاعده په پروسس باندې باغه خپل موټر سایکل ملاويږي. ډي اس پي صاحب عام طور موږ د لیدلې دي چې کله څه غټ کیسونه کېږي د دهشتګردۍ څه کار واقع کېږي نو په هغه کې دغسې د غلا موټر سایکل هغه انوالو وي نو په دغه حواله تاسو خلکو له څه پیغام ورکول غواړئ؟ لکه څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې عموما نن سبا چې څونه سټریټ کرایمز کېږي یا نور کرایمز کېږي نو هغې کې موټر سایکل خامخا استعمالیږي. موټر سایکل یو داسې شی دی چې دا په تنګو لارو کوڅو کې هم چې کوم دنو ډېر زر رفوچکر شي او سړی چې کوم دنو مونږ نه غیب شي. نو زه د هر موټر سایکل والا ته دا خواست کوم چې دی موټر سایکل اخلي نو په کار دا دی چې دی بیا د هغې هغه سمبالي باندې هم ځان پوهېږي او هغې سره باقاعده خپل تعلیم خرڅېږي چې هغه تعلیم ورته لګوي او هغې ته لږ احتیاط سره چې کوم دی خپل موټر سایکل ودروي چې دا قسمه واقعاتو کې چې کوم دی موټر سایکل په نور څه جرایمو کې استعمال نه شي. صحیح شو جی مهرباني. ایسچو صاحب څه ویل غواړئ؟ ایسچو صاحب ټنګي تاڼې حدودو کې چې ډېر دغسې کاروی وشوې چې ستاسو یقینا ستاسو په هغې کې خپل یو لوی لاس شامل دی. په دغه پیغام ورکول غواړئ هغه عناصرو ته چې کوم غلي دي کوم غیر قانوني کارونه کې ملوث دي؟ غم مه کوه بس دا پوښ جرم چې دی په خپله خبره کوي په خپله ځان کوي. بعضې جرم داسې چې هغه له ټایم وړي نو زه دې ته دا پیغام ورکوم کله چې یو سړی په سړي باندې موټر سایکل خرڅوي زه وایم چې کوشش دې کوي چې هغه نه اول خپل شناختي کارت یې لي بیا یې تر موټر سایکل د ډاکومنټس تپوس کوي چې د دې کاغذ شته که نشته ځکه چې ضروري نه ده موټر سایکل د واغشته کیدای شي په دې موټر سایکل چېرته کې غټه وقوع شوي موټر سایکل اغشتو دوران کې هغه سړي مزاحمت کړي او هغه پکې ویشتي وي نو دوی ته به ډېر زیات غټ پرابلم جوړېږي. بیا نو زه دوی ته وایم چې کله سړی موټر سایکل لي اول خو د رجسټرډ ځای نه لي مثال بارګینونه دي هغې نه دی لي باقاعده ورته کاغذونه لي. کله چې یو سړي ته داسې سړی میلاویږي او موټر سایکل پې خرڅوي نو هغه یې باقاعده پولیس سره رابطه کوي چې یاره داسې یو سړي موټر سایکل راوستی دی او د غلا په ریټ یې خرڅوي نو انشاءالله چې دا به خود دا جرمونه کنټرول شي. صحیح شو جی ډېره شو صاحب اخري پوښتنه وکړو د تنګي کې کوم چې خواش علاقې جرم پیشه عناصر دي یا روانکاري خلک دي هغوی ته د غټه کامیابي چې کوم د پولیس ته په دې موقع ته هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ چې هغوی د خپل هغوی ته دا پیغام ورکوو چې مهرباني دې وکړي شي هر یو سړی چې په کوم جرم کې ککړ دي هغه جرم دې پرېږدي خپله قبره یې درسته کړي او که څه وي په جرمونو کې باقاعده یې راشي پولیس سره موږ به ورسره کوآپریشن کوو او که نه پرېږدي نو بس موږ خو هغوی مخکې موږ ورپسې انشاءالله چې د قانون په ګرد کې به راځي او د هغوی خلاف په سخت کاروی کېږي. Thank you.